پښتنو تاسو خبر یاست چې په خیبر جرګې کې د شهید ریحانزیب خان ورور مبارکزی په شرکت هم نو کړی. ډیره د افسوس خبره د ملګرو زموږ دپاره د باجوړ دپاره د شرم خبره ده چې قدرې په دغه جلسه کې د یو تصویر دپاره یا د یو ویډیو دپاره قدرې شرکت هم د نو کړی. شپه او ورځ خو لا پرېږده. په باجوړ ته منظور پښتین راغلی چې د 11 اکتوبر دپاره یې جرګې بلنه کله ورکوله، په هغه کې هم دې سړي چې کوم د شرکت نه وکړی. موږ په هغه وخت کې اګنور کړو، موږ دغه سوچ او فکر وکړو چې ورکې کا څه مسله به وي یا به د ده ته څه مشکل وي یا به نور هسې چېرته وي، اتفاق نه خرابو، خبرې پسې نه کوو. خو ډېر د افسوس خبره ده چې داسې انسان چې په چوک په بازار په منځ کې ولي او د هغې قاتلان مجرمان په کیمرو کې هم راشان ریکارډ او بیا هغه پیدا کېږي هم نه، د هغې دپاره په خپله اواز نشي پورته کوي. بیا چې د ده دپاره څوک اواز پورته کوي یا د ده دپاره د کوم د اواز پورته کولو ځای وي هغه ته دا ورځي هم نه. جرګه خو د پښتنو تاریخ، د پښتنو کلتور، د پښتنو رسم او د پښتنو د مسلو حل دی. په جرګه کې تل د پښتنو د مسایلو د وسایلو باندې خبرې کېږي، په دې باندې بیا د حل کولو هغه لار جوړوي دې ته. په دې کې زموږ د باجوړ MNA شرکت نه کوي. قدرې هغه زه ویلی شم چې کمپین هم هغه شان نه دی کړی چې څومره پکار ده. زه د باجوړ ولس، د باجوړ د غریب عوامو د داسې علاقه چې بدامني پکې یو لهر شروع دی، دغه په نمایندګۍ نه موجوده، یعنی په دغه جرګه کې د نمایندګي موجود نه و. زه ډېر افسوس کوم. داسې عام خو موجود و MPS یا څه، خو باجوړ پکار و چې MNA هم راغلی وي خو هغه ډېر زیات بېغیرتوب وکړو. موږ په خپل یعنې ویلی شم چې په خپله کوم د اسمبلی دپاره منتخب کېدو دپاره چې کوم پکار و هغه موږ نه منتخب کړی او داسې کس مو منتخب کړو چې هغه نه و پکار. ډېر خفه یو په خپل سلیکشن باندې، په خپل ووټ باندې چې نه و پکار چې داسې خلکو ته موږ ووټ ورکړی. مننه.